او ته پې باندې وده شوې چې را بیدار شو نو روژه شروع شوې ده ټیک شوله اذانونه شوي دي نو آیا د دې روژې څه حکم دی دا روژه ماته شوې ده که ماته شوې نه ده یوه مسله خو دا شوه دویمه مسله دا ده چې پوزه کې د بعضې کسانو غوښه وي د هغې د وجې نه سپری کوي یا سابندۍ مسله وي یا پوزه کې دوی اچوي نو آیا دې سره روژه ماتېږي ونه ماتېږي دوه مسلې شوې درېیمه مسله دا ده چې په غوږ کې دوی اچولو سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي څلورمه مسله دا ده چې په سترګو کې دوی اچول یا رانجه اچول دې سره روژې څه حکم دی پنځمه مسله دا ده چې عطر لګول خوشبو والا سپری کول صحیح شوله په دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي دا پنځه مسلې به شارټ تاسو سره په دې کلیپ کې ذکر شي خو دا به په خپله هم اورئ او د دې ملګرو تپوسونه کړي اکثر په مسنجر کې نو لحاظه په خپله به هم اورئ او نورو ملګرو ته به هم رسوئ که چاته په دې مسله کې تکلیف وي مشکل وي نو چې ستاسو د وجې خبر شي نو الله به پې تاسو ته اجر درکوي اوله مسله خو دا ده چې نسوار دې په پشمني کې واچول او تا ویل راشه لږ ساعت به اوږده شمه په دې کې د سترګې ورغلي چې را بیدار شولې نو اذانونه شوي دي نو لحاظه په تا باندې د دې روژې قضا راغله کفاره در باندې نشته قضا در باندې راغله دا روژه به رسې او چې رمضان تېر شي نو د دې روژې قضا به راګرځي یوه مسله خو دا شوه دویمه په پوزه کې سپری کول چونکې دا معلق ته ځي او دغه شان چې کوم دی نو یا دوی اچول نو په پوزه کې سپری کول یا دوی اچول د دې سره روژه ماتېږي دوه مسلې شوې درېیمه مسله په غوږ کې دوی اچول نو په غوږ کې چې دوی اچې او دا د پردې نه دننه لاړه شي ګوره یو دلته غوږ کې چاته لږ ښکاره ځای زخمي وي لږ شان دننه وي خو د پردې نه دننه نه وي او هغې باندې چا دوی پورې کړله یا هغې ته دوی ورسېد او پردې نه دننه نه ده تلې نو لحاظه په دغه بیا نه ماتېږي خو که د پردې نه دننه لاړه نو په دې بیا روژه ماتېږي ځکه دا معدې ته او د معدې په واسطه دماغو ته رسي نو په دې سره روژه ماتېږي ټیک شوله څلورمه مسله دا چې سترګو کې دې دوی واچوله یا دې رانجه واچول نو په دې سره د روژې څه حکم دی نو په دې سره روژه نه ماتېږي اگر که د دې دوی خوند ته په تالو کې په حلق کې مخصوص کې او یا چې کوم دی دغه رانجو هغه رانجه ته لاړې توکي هغه په حلق کې هغه رانجو هغه اثر هم راغلي نو په دې سره هم روژه نه ماتېږي ټیک شوله مسله دا شوه او پنځمه مسله دا ده چې عطر لګول خوشبو لګول سپری لګول دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي نو عطر لګول یا خوشبو والا سپری لګول په دې سره روژه نه ماتېږي او سپری به داسې بې احتیاطۍ سره نه لګې ګورئ چې ستا د سپری د اثر ستا حلق ته لاړ شي خو حلق ته لاړی نو ګورئ بیا په دې سره روژه ماتېږي روژه پې خرابېږي نو لحاظه دا څلور پنځه مسلې وي چې دا تاسو سره په دې کې ذکر شولې لحاظه دا به تاسو په خپله هم زده کوئ او دا به نورو ملګرو ته هم رسوئ جزاکم الله خیره احسن